بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 59 نمبر صفحه راوړوي. تختی نمبر 7 جزم. وم نمبر سبق د جزم والا. جزم په عربی کې غړوندی ته ویل کیږي. جزم په عربی کې څه ته ویل کیږي؟ غړوندی ته. په عربی کې وته جزم ویل کیږي، په اردو کې وته سکون وي، او په پښتو کې وته غړوندی ویل کیږي. په پښتو کې وته څه ویل کیږي؟ غړوندی. چې کله جزم په یو حرف باندې راشي، دغه حرف ته حرف مجزوم یا حرف ساکن ویل کیږي. جزم والا حرف کدا د حروف شدیده ونی نو دا به سخت ادا کیږي. حروف شدیده اته دي، مجموعه د اجدک قطبتا، یعنی جزم والا حرف کدا د حروف شدیده ونوي نو دا په سختۍ سره ادا کیږي. او که جزم والا حرف مجزوم یا حرف ساکن دا د حروف رقونی، دا کوم حروف نوي؟ د حروف رقون، هغه حروف چې هغه نرم ویل کیږي. هغه حروف چې څنګه ویل کیږي؟ هغه نرم ویل کیږي. نو که حرف مجزوم یا حرف ساکن د حروف رقونی دا به نرم ویل کیږي. دا به څنګه ویل کیږي؟ دا به نرم ویل کیږي. او که حرف مجزوم نه د حروف شدیده ونی او نه د حروف رقونی، بلکې د حروف متوسطونی. د کوم حروف نه؟ د حروف متوسطونه. نو دا به ډیر سخت ویل کیږي او نه به ډیر نرم ویل کیږي، بلکې په توسط سره به ادا کیږي. په څه سره به ادا کیږي؟ توسط سره. بل ځان سره به یو خبره ذهن کې وساتئ، که حرف مجزوم د حروف مقلقلونه راغلی، حرف مجزوم د حروف مقلقلونه راغلی، حروف مقلقله چې په کومو حروفو کې قلقله کیږي، لقیږي، هغه حروف پنځه دي. مجموعه قطب جد ده. مجموعه څه ده؟ قطب جد. قاف قا با جیم دال. نو که حرف ساکن یا حرف مجزوم د حروف مقلقلونه نو پدې کې به قلقله کیږي. پدې کې به څه کیږي؟ پدې کې به قلقله کیږي. همزه همزه زبر ا، همزه همزه زیر ای، همزه همزه پیش او، ا ای او. دلته دوه همزې راغلي دي. څه راغلي دي؟ دوه همزې راغلي دي. اوله همزه په هغې باندې زبر زیر پیش راغلی او په دویمه همزه باندې سکون یعنې جزم راغلی دی. دا دواړه همزې دي. بعضې خلک د دویمې همزې ته الف وي، بعضې خلک د دویمې همزې ته څه وي؟ الف وي. نو دا الف نه دی، دا څه دي؟ دا همزه ده. چې کلم په الف باندې زبر زیر پیش دو، زبر دو زیر دو پیش، کړه زبر کړي زیر الټا پیش او جزم پې راغی، خو چې دا سره د جټکې نه وي، دا سره د څه نه وي؟ د جټکې نه وي، نو دا الف په همزې باندې بدلیږي. دا الف په څه باندې بدلیږي؟ په همزې باندې بدلیږي. نو دې ته به الف نه ویل کیږي، دې ته به څه ویل کیږي؟ همزه ویل کیږي. تاسو وړاندې ویلي چې د همزې او د الف په منځ کې غټ فرق دا دی چې په همزه باندې حرکات راځي او په الف باندې حرکات نه راځي. همزه همزه زبر ا، همزه همزه زیر ای، همزه همزه پیش او، ا ای او. همزه عین زبر ا، همزه عین زیر ای، همزه عین پیش او، ا ای او. همزه فا زبر اث، همزه فا زیر ایف، همزه
فا پیش اوس اث ایث اوس همزه ذال زبر اذ همزه ذال زير إذ همزة ذال پیش أذ أذ إذ أذ همزة ضا زبر أض همزة ضا زير إض همزة ضا پیش أض أض إض أض دلته په همزه پسې رستو وا راغلی ده او وا د حروف مستعلیونه ده. وا د کومو حروفونه ده؟ د حروف مستعلیونه. دا وا به ډکه ویل کېږي. دا وا به څنګه ویل کېږي؟ دا به ډکه ویل کېږي. خو ځان سره به یو قاعده او قانون ذهن کې وساتئ چې د همزې نه رستو حرف مستعلیه راشي یا د بل حرف نه رستو حرف مستعلیه راشي، د حرف مستعلیه به ډک ویل کېږي او حرف مستفل چې د حرف مستعلیه نه وړاندې راغلي دا به باریک ویل کېږي. دا به څنګه ویل کېږي؟ دا به باریک ویل کېږي. همزه ز زبر از همزه ز زیر از همزه ز پیش اوز از از اوز همزه سین زبر اس همزه سین زیر اس همزه سین پیش اوس اس اس اوس همزه صاد زبر اص اوس دلته د همزې نه وروستو صاد د حروف مستعلیونه راغلي دي، نو همزه به باریکه ویل کېږي او صاد به ډک ویل کېږي. همزه به باریکه ویل کېږي او صاد به ډک ویل کېږي. همزه صاد زبر اص همزه صاد زیر ایص همزه صاد پیش اوس اس اص اوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.